بسم الله الرحمن الرحيم سورة الانبیاء. اقترب للناس حسابهم نزد شوه د خلقو د پاره حساب د دوی وهم فی غفلت موردون دوی پنا خبرتیا کې مخ ګرځون کې دي ما یاتیهم نراز دوی تا من ذکرن نصیحت یاد قرآن مر ربهم د طرف درب د دینا مختص نوې الا استمعوا مگر دوی غوږ کې خودن کې دی هغه تا وهم یلعبون او دوی لوبې کوي دوی ځان مشغولي لاهیتا قلوبهم غافلت دي زړونه واسر النجوا او پټکړه د جرګا الذين اغ خلقوا ظلموا چې ظالمان دي هل هذا ما هذا نددا الا بشر مگر انسان دی مثلكم استاس بشاني افتاتون السحر ایتا سرات دلکو جادوتا وانتم تبصرون تاسو وینئ قال او پیغمبر ربي زما رب چې دی علم القول عالم دی په خبره په السماء والارض په اسمان کې او په ځمکه کې او هو السميع العليم او دغه الله تعالی ډېر اوریدونکی دی او ډېر عالم دی پورا اوریدونکی دی پورا عالم دی بل قالوا بلکې دوی وایي اضغاث احلام خوبونه پراګند دي خیالات ګډوډ دي بل افتراو بلکې ځان جوړ کړي د نبی رسول الله د قران بل هو شاعر بلکې د شاعر دی کله یو نوم ورکی کله بل فلیاتنا بیاات فذاد روړي مونږ ته نخا کما ارسل الاول لك څنګه چې لګل شي مخکینی خلق ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها فهم يؤمنون ایمان نور وړه مخکې د دوینا هیڅ یو کلی والا هلاک کړو موږ دوی لره دوی به ایمان وروړي معجزه چې چاغوخت د بیا به ایمان نه دروړي نو دوی به وروړي وما ارسلنا قبلك قوم نو لګلی مخکې ستانه الا رجالن مگر سړی نو خیلیم چې موږ به وحی کوله دوی ته دوی به وی دا خو سړی راغی فرشته ول را نغلا دغه خو جسم دی د خوراک ولی خوري او بازار کې ولی ګرځي ګور الله پاک جواب فرمایي او موږ نو لګلی مخکې ستانه مگر سړی نو خیلیم چې موږ به وحی کوله دوی ته فاسالو فاستفوسوا کیا لذکر د تورات والونا یا تپوسو کې دا ذکر علم تم ملکیږي دا علم والونا عالمانو ان کنتم لا تعلمون کجری تاسو نه پويږئ وما جعلناهم ومن نو ګرځولې دا تمام پیغمبران جسدن دانس جسم والا لا یاکلون الطعام چې خوراک به نه خورو داس جسم نو چې هغه به خوراک نه خورو وما كانوا خالدين ونودوا همیشه په دنیا کې خالدین فی الدنیا ثم بیا صدقناهم الوعد ما رښتونی کړه د دوی سره وعده فانجیناهم نو ما نجات ورکو دوی ته ومن وغچاتا نشاء چې مونږ وغوښته چې کوم مسلمانانو واهلكنا المسرفين ومن هلاك المشركين زیاته کوونکی یعنی شرک کوونکی ټولو نه لوی زیاته کفر دی لقد انزلنا اليكم خامخا یقینا موږ نازل کړی دی تاسو ته کتاب تاسو ته یعنی تاسو پیغمبر ته فی ذکرکم چې پای کې تاسو یاد دی افلا تعقلون فاستاسو د عقل نه کار نه اخلي وکم قصمنا وکم اهلكنا او ډیر میاله غنی دي من قريه کلو والا كانت ظالمه چې کافرانو وانشانا بعد قوم اخرين وما پیدا کړی دي پس د دوی نور خلق فلما فسر کلا حسوا چې دی ولیدو محسوس کو ویلیدو باسنا عذاب زمونږی داغو مچارک دوی منا داغی نیر کودون تختیدل لا ترکودو متخت
ورجعوا واپس شیلا ما غزتا او ترفتم فی چې تاسو ته نعمتونه درکړل شوي دي پاغه کې و مساکینکم او واپس شیخ خپل کورونو ته لعلکم تسالون د دې لپاره چې تاسو نه تاسو کړل شي چې دا هم څه کړی دي یا د دې لپاره چې تاسو نه تاسو نه وکړل شي تاسو هم مشران یا خلک د مشورې اخلي ال ورشه واپس لاړ شي قالو دوی وی یا ویلنا افسوس دې مونږ لرا ان كنا ظالمین یقینا مونږ ظالمان یو فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين پس همیشه ودغه چغه د دوی تر دې چې وګرځول مونږ دوی لرا په شان درې بل شوی فصل مړ پرات وما خلقنا السماء والارض او موږ نه پیدا کړی اسمان او زمکه و ما بینهما هغه چې په مندرې دواړو کې لاعبین بے فائدې لاعبین چې موږ لوبې کوونکي وو موږ لوبې نه کوو موږ ځان نه مشغوله وو د دې یو مقصد دی لو اردنا کجری موږ اراده کړی وای اند دې خبرې نه تخذ لهون چې ونیسو موږ لهون بے فائدې کار لتخذناه من لدنا نمونگ بنی ولی او دا خپل طرفا ان کننا فاعلین نیو مونگا کونگی ما کننا فاعلین ذالکا بل نقذفو بلکه زول ما بالحق حق على الباطل فباطل بانده فیدمغوه فس شرمات کی دی باطل لرا فیدا هو زائق فس جانک دا باطل حلاکی دن کیوی ختم دن کیوی ولکم الویل استاسو دا پارا عذاب دے حلاکت دے شدت دا عذاب دے کند دا دوزخ دا مما تصفون دا آغی و جناجتا دا آغی سناجتا سوی بیانوے ولہو لپارا دا اللہ تعالی من اغد سوک دی فی السماوات جی پاسمانونو کی دی والارض پزمکو کی دی ومن اغد سوک دی اندہو چی دا اللہ تعالی سردی لا یستکبرون تکبر نکوی عن عبادتی د بندګۍ د الله تعالی نه ولا یستخسرون او سستی نکوي فرشتي نستړي کېږي لا یستخسرون سستی نه کوي یا نستړي کېږي یسبحون الليل پاکي بیانې د الله تعالی د شپې والنهار د ورځې لا یفترون دوی نستړي کېږي ام اتخذوا آیات ونیولی دی آلیاتن معبودان من الارض پزمکه کې هم ینشرون چې هغه را پاسول کوي خلق برا پاسې د قبرونو نه یا هم ینشرون چې هغه دوی خلاص کی دوی برا پاسې د قبرونو نه یا دوی بخلاص کی نجات باور کی دوی ته استفهام انکاری دی نه نشي کوله لو کانا کجری ویر فیهما پدی دوارو کے پزمک و اسمان کی آلیاتن بالمعبود الا اللہ علاوہ دا اللہ تعالی نا لفسدتا ندازمک و اسمان بوران شوی وی فسبحان اللہ فس پاکی دا اللہ تعالی دا پارا رب العرش رب دارش دی عما دا غیسنا پاک دا صفون جدی بیانی دا غدا پارا لا یسالو تپوس باون کړی د الله پاک نه عما يفعل دا کار چې هغه کوي وهم یسالون د دینه به تپوس نه وکړي شي ام اتخذوا آیات ونیولی دی من دونی بغیر د الله تعالی نه الیات نور معبودان قلت دوی ته وای نبی علیہ السلام هاتو وروړې برهانکم دلیل خپل هاذا دا قران چې ده ذکر من نصیحت دا غچا دے مایا جزما سره دی و ذکر من ذکر دا غچا دے خبر دا غچا دے جزما سره دی او خبر دا غچا دے قبل چې زمانه مخ کیو بل اکثرهم بلکې زیات د دوی لا علمون نه پويږي بل كلهم لا علمون ټول نه پويږي پس نه پويږي الحق په حق باندې فهم فذ مورد مخ ګرځون کړي د حق نه انکار کوون کړي اعراض کوون کړي وما ارسلنا من قبلك او موږ نه دي لګل مخکستانه من رسول نه چې پیغمبر الله نوح الیه مگر موږ به وحی کوله د تعانو شان د خبر ادا ده لا اله نشتر لایق د عبادت
الا انا مگر زي ما فعبدون وزما بندگی ہو گئی فوحدونی ما یو گنئی وقالوا دوی اتخذ الرحمن ولدا ولد الله تعالی بچي سبحانه پاکی دا غلرا بل عباد مکرمون بلکہ فرشتے خو بندیان دی عزتمند لا يسبقونه بالقول نمخ کی دا اللہ پاک نہ په خبره کې وهم بامره يعملون دوی دا اللہ په حکم باندې عمل کوي یعلم عالم دی الله تعالی ما پاغت سو بین ایدیم چې دوی نه مخې ته دی و ما پاغت خلفهم چې دوی نه شاته دی ولا يشفعون او دا فرشته سفارش نشي کوله د قیامت پر ورځ باندې الا مگر لمن دا غچا د پاره ارتدا چې خوخ کې الله تعالی وهم دوی من خشیته د يرد الله تعالی نه مشفقون يريدون کی من خشیته د هیبت الله تعالی نه مشفقون يريدون کی ومن يقول او څوک چې وای منهم د فرشتونا انی اله من دوني چې معبود يم بغیر د الله نه فذلک فبذلک فسپدی باندې نجزی موږ په بدل ورکو دتا جهنم دوزخ وکذالک دارنګ نجزی الظالمین موږ بدل ورکو ظالمانو ته کافرانو ته اولم ير الذين نغوري غکسان کفرو چې کافران دي ان السماوات یقینا اسماننا والارض وزمکه کان تاودا دواړه رتقن بند په وستون ختی ففتقناهما من جدا کړل دی لره ماده الله پاک د زمکه او د اسمان پیدا کړو بیا باقاعده راخ کو د فرشتو په ذریعہ په خپل ځای کې برابر کو او چې کله ورانیږي نو بیا په دغه طریقه باندې د ازمکه او اسمان واپس راټول کړی شي ایسان سم داوی چې په ازمکه او اسمان کې دماکه شوی دا کولو شوی دي او دینم دا پته لګي ګور کان تارت قن ففتقناهما دا بند ما جدا کړل قرانم داوی چې په دې کې الله پاک په خپل حکم سره یو دماکه کړی دا دار سے جدا کړی دي او بیا دوباره دماکه کول او د هر څو رانول خود بلها سونو آیاتونو ثابت دي چې دا هر څه به وړځي کی دا به وران شي دا به ختم شي وجعلنا من غرزولد من الماء ذوبنا كل شيء حي هر یو شی ژوند دی افلا يؤمنون فذو ایمان نروړي وجعلنا في الارض من غرزولد پزمکه کې رواسي درانه بوجونا یعنی غرنا الجبال الثوابت او تعدل مضبوط غرنا میخونه انت مید بهم چې د ازمکه حرکت ونکي پدوي وجعلنا فيها من غرزولد پدې کې فجاجن لاري سبولن کولاو لاري طرقا واسعاتن لعلهم يهتدون دې لپاره چې دوی په دغه لارو باندې روان شي یا دوی هدایت مومي وجعلنا السماء من غرزولد اسمان سقفا محفوظ واجت محفوظ پزمکه باندې محفوظ دې د غرزیدونه چت دې پزمکه باندې محفوظ دې د غرزیدونه وهم اوذیان آیاتها موردون د نخود اسمان نا شمس او قمر او نجوم ستوري سپوږمۍ ور دا غینا موردون مخ ګرځون کړي دا غي کې سوچ او فکر نه کوي د الله قدرت او وحدانیت کې سوچ او فکر نه کوي وهو الذي والله پاک غذات د خلق الليل چې پیدا کړي د شپه او نهار او ورځ او شمس او نور او القمر او سپوږمۍ کلون ټول فی فلک یسبحون په خپل خپل کور کې ګرځي را ګرځي فی فلکن په خپل مدار کې یسبحون ګرځي را ګرځي یسبحون کلن فی فلک ته ګوره کنه کاف لام فا یا فا لام کاف اوس ری دی الټه طرف شروع کاف لام فا یا فا لام کاف کلن فی فلک کلن فی فلک صحیح ده دلته کتابونه لیکي چې دې مطلب دا دی چې دا تمام سیارات نور سپوږمۍ ستوري دا په خپل مدار کې د خپل حد پوری زی بیا واپس راځي
بیا د خپل حد پوری زی رسی بیا واپس راځي کلن فی فلکی یسبحون نور دجه پوری لاړ شي دل تروخی جی بل روز دلتا چې دجه ترور رسی بیا موسم بدل شي بیا واپس شي بیا د خورازي دا ټول په خپل مدار کې ګرځي را ګرځي کلن فی فلک هر یو په خپل مدار کې دی دا لفظ داسې معجز لفظ دی چې ته خلک حیران دي یسبحون ګرځي را ګرځي یسبحون لامبوه یعنی ګرځي را ګرځي وما جعلنا مونږ نه دي ګرځولې له بشرین د یو انسان د پاره د پیغمبرانو نه من قبل کا مخکستانه الخلد مشواله په دنیا کې افایم تکجرت وفات شه فهم الخالدون آیا دوی به همیشه څه استفهام انکاری دی نه کل نفس هر یو نفس ممکنه که موجود دی او که تیر دی او که راتلون کې دی که روان دی هر نفس ممکنه ذائقة الموت چکون کې د مرګ دی ونبلوکم بالشر والخیر فتنه او مونږ امتحان کو بتا سو باندې د سختۍ او د نرمۍ فتنتن د امتحان د پاره د ازمایش د پاره بلیتن و الینا ترجعون مونږ ته تاسو پیش کړل شي و اذا پاغه وخت را کلذین جوبین تعالی راغ کسان کفرو چې کفر کړي دي ایتخذون کادوین نشتا الا هزوا مگر پټو کو سرا بیا داوی هذا الذی اذا غسل دې ذکر الیاتکم چې یاد وستا سو معبودان په بدای سرا وهم موضوع بذکر الرحمن په ذکر د الله تعالی باندې هم دوی کافرون انکار کوونکي د الله د قران نه انکار کوي خلق الانسان پیدا کړی شوی د انسان من عجل د تادینا د په خټه کې تادی غیګل شوی دا د تادی کوي تادی عذابم زر غواړي یاره یو خبره زر غواړي ساوریکم زر د جذبو خمتاسو ته آیات خپل نخې د قدرت او د وحدانیت فلا تستعجلون تادی مکوي ويقولون ودوي متى هذا الوعد كلب اذا وعد ان كنتم صادقين كجرتا سرشتني لو يعلم الذين كفروا كجر خبر شي هغه کسان چې کافران دي حين پاغ وخت لا يكفون دي حين پدغ وخت لا يكفون دي بنشي بند ولع وجوههم النار دخل مخن نور ولا عن ظهورهم ندخل شاغاننا ولا هم نبوي دوی انصرون مدد کړي شي بل تأتيهم بغتة بلکه راځي بدوی ته اچانک فتبهتهم نور خطاب کې دوی فلا يستطيعون ردها پس دوی په طاقت نه لري د واپس کولو د دې د ګرځ اولو د دې عذاب ولا هم ينظرون نو به دوی مهلت کړی شوی ولقد استهزئ برسلنا وخامخا یقینا ټوک کړی شوی دی په ډیرو رسولانو پسې من قبل کا مخکستانه فحاق فس نازل شو بالذین پاغ خلقو سخرو چې ټوکی کولې منهم پدوی په دوی نامه هغه عذاب کانو چې دی او به پاغه پسې استازي اون ټوکی کونکي قلت و نبی الاسلام من یکلؤکم سوق دی چې حفاظت وو کیستاسو باللیل د شپې او نهار د ورځې من الرحمن د الله تعالی نه بل هم بلکې دوی عن ذکر ربهم د ذکر د رب د دوی نه موردون مخګر ځون کی ام لهم آلیاتنا اشتری د دوی معبودان تم ناوهم چې حفاظتو کې د دوی من دوننا زمون په ځای باندې یا زمون د عذاب نه لا یستطيعون دی طاقت نلري نصر انفسهم د امداد د خپل ځانونو ولا هم نبوي دوی مننا زمون د طرف اصحابونه ملګرتیا کړی شوی بل متانا هؤلاء وآباهم بلکې مونږه فائدہ ور کړی دا یا مونږه نیټه ور کړی دا مونږه اجل ور کړی دی هؤلاء د خلق توابهم د دوی مشرانو تر دوی نه مخ کیو حتی تدی طوال علیهم العمر چوغت شو دوی باندې عمرنا فلا يرون آیا دوی سوچ نه کوي ان یقینا مونږه ناتل ر دراتل کوم غزم کې تنن قصوا من طرافیا مونږه کټ کو د ازمکا د طرفونو د دینا مونږ کټ کو د ازمکا د طرفونو ګور جی
دا کافر چې عذاب غواړي الله پاک فرمایي دوی ګور نه چې زمکه کټ کوم یعنی دا سرکشه خلق مړ کوم او رورو چې کوم دی اسلام زور ورکی کی غالب کی افهم الغالبون اې دوی زور ورکیدن کی دی په نبی علی السلام نه استفهام انکاری دی نه دی قلت هو اے نبی علیہ السلام انما خبرنا ده بلکې دا انذرکم بالوحی زیرو متاسو په وحی سره خبردار در کوم تاسو ته بالوحی په وحی سره ولا يسمع الصم الدعاء او ناوري کون بلنا ناوري کون आवाज اذا ما ينذرون کله چې دوی ته تنبيهات ورکول کېږي ولا مستهم نفحه او کجر ورسیږي دوی ته یو چپا من عذاب ربک دا عذاب در ربستان لا یقولن خامخا دوی وای یا ویلنا اے افسوس دې موږ لرا ان كنا ظالمین یقینا موږ ظالمان ونضع الموازين القسط ليوم القيامه موږ بکیږو الموازين تلی القسط د انصاف لیوم القیامت فی یوم القیامت پورز د قیامت باندې فلا تظلم فالظلم بونه کلیشی نفس په یو نفس باندې شیان معمولی غوندي وان کان او کجری وی د عمل مثقال حبه په مقدار د یوې دانه من خردلن د اوري من خردلن کې د من بیانیه دی د څه شي دانا من خردلن د اوري دانا اتینا بیا من براوړو د عمل وکفا بنا حاسبین او پورا یو من حساب کوونکی ولقد اتینا موسی او خامخا یقینا من ورکړو موسی علی السلام ته هارون علی السلام ته الفرقان فرق پمند حق او د باطل کې الفرقان المخرج من الشبهات د شکوک او شبهات نه راوتون کې شي وضیاء او کامل رڼا وذکرنا نصیحت للمتقین لپاره د متقیانو الذين غكسان يخشون ربهم جيريږي د خپل رب نه بالغیب بیل دل او هم دوی من الساعه د قیامت نه مشفقون یریدون کې خائفون وهذا دا ذکر مبارک ذکر دے برکت والا دا قران چې ذکر دے مبارک معنی دا ډیر خیر او ډیر فائدې والا انزلنا نازل کړه دے دلرا فانتم له منکرون تاسو دین انکار کوونکی جاحدون ولقد اتینا ابراهیم رشده او خامخا یقینا موږ ورکړه ابراهیم علی السلام ته رشده هدایت د عقل او پوهه مراد ده وحی مراد ده من قبل مخکی وکنا ومنگا به پد باندې عالمین عالمان خبر چې دې ته دې لایق ده اذ قال لابيه کل جو د خپل پلار ته حاضر تا وقومه او خپل قوم ته ما هذه التماثيل التي سديدا شکلنا سديدا تصویران تماثیل انتم لا عاکفون چې تاسو د عبادت کوونکي قالو دوی وجدنا مونږ اندي تقلید ده مونږ خو جی زمونږ مشران وکونو قالو دوی وجدنا مونږ مونږ دي ابان خپل مشران لا لا پاره د عابدین عبادت کوونکي قال غورته وی لقد كنتم خامخ يقينا تاسو انتم تاسو اباؤكم استاسو مشران فی ضلال مبین په گمراه ښکارا کې قالو دوی اجیتنا بالحق تام ترور د حق سچ رښتیا امانت من الله بنیات لوبی کې ټوکې کې مونږ پسې قال غورت وبر ربكم بلک رب تاسو رب السماوات رب د اسمانونو دی ول ارض رب د زمکو دی الذي غزات فطرهن چې پیدا کړی دی خلقهن وانا على ذلكم من الشاهدين وز پدې باندې اے خلقو د گواهانو نعمه وتالله یو قسم په خدای په خپل ځړه کې وي وتالله یو قسم فلعل اكيد الناس نامكم زبخامخ تدبیرکم استاسو د بوتانو
بعد ان تولوا مدبرین پس داغه چې تاسو لاړ شئ شاکون کی ذاهبین الی العید خپل اختر وغیرہ د پاره تاسو ځای فجعلهم نوای ګرځول دوی جزازن ټوکړې ټوکړې الا کبیر لهم مگر مشر بوتو د دوی غټ بوتو بدوی کې لعلهم دې د پاره چې دوی الیه یرجعون هغه ته واپس شي قالو دوی من فعل هذا بآلهتنا چا کړه د دا کار زمونږ د خدایانو سره انه لمن الظالمین یقینا د خو ډیر ظالم دی قالو دوی وی سمعنا مونږ اورېدلې د فتن د یوزوان یذکرهم چې غیبت کو د دوی یذکرهم چې یادولې د بوتان یقال له ابراهیم ویلکی هغه ته ابراهیم خلق وته ابراهیم ابراهیم وایو قالو دوی فاتو به راولید على اعین الناس د خلق مخامخ لعلهم یشهدون د لپاره چې دوی گواهی چې دوی گواهی کوي د په دې کار یا د په دې خبره یا د په دې انجام گواهی چې موږ د سره سکو قالوا دوی انت فعلت هذا بالهتنا يا ابراهيم اتا کړه د کار زموږ د معبودانو سره اے ابراهیم قال هغه ته چې نو چې ما نه دی کړه ګوره بل فعله بلکې کړه د کار لره ګوره دلته وقف دی بل فعله وقف دی پټ ضمیر پکې پروت دی ابراهیم بل فعله ابراهیم دا کار چا کړه دی ابراهیم کړه دی او که یقین ستاسو ناراضي نو مشر بوتي دا ته پوسټ وکي دلی دلې ما پويږي ان شاء الله اوس وګنه ور بل فعله ابراهیم دا کار خو ابراهیم کړه دی او که یقین هم ناراضي نو کبیرهم هذا مشر بوتي دا ما پرې خیر دلی دلې ما فاسالوهم تپوسټ وکي اکه زمير په پټ نشي او فعله شي نو بیا ابراهیم عليه السلام ته صحیح دی خدا خو صرف ما ټولو نه اسانه مانو ټولو کې اسانه تپوس ته وګه بل فعله ابراهیم دا کار کړی دی ابراهیم کبیرهم هذا مشربوتی داده فاسالهم تپوس ته وګه ان كانوا ينطقون کچری دوی خبرې کولې شي بل فعله بلکې کړی دی دلته کې هو وقف دی کنه نو پته ولګی چې دا بل فعله کبیرهم هذا دا مطلب نه دی چې فعله کړه د کار لره کبیرهم مشر ده بیا په کې هاذا ته ضرورت نه و بل فعله کبیرهم وقف ته مجت نه و هاذا ته مجت نه بیا خود چې په کار بل فعله کبیرهم دا کار کړه د مشر قال او ابراهيم عليه السلام بل فعله بلکې کړه د کار لره پټ په دې لکه وی چې یاو کنه ما کړه کبیرهم مشر د دوی هاذا داده خا فاسالهم تپوسو کې د دوی نه ان کانوا ينطقون کجری دوی خبرې کولې شي ناغي وته وي موږ دنه څنګه تپوسو کو دوی نه موږ څنګه تپوسو کو خبرې نشي کولای نو ابراهيم عليه السلام ورته وی چې خبرې څوک نشي کولای تاسو عبادت ولې کوئ فرجعون دوی واپس شول اعلان فسیم خپل نفسونو تا خپل ځانونو تا فقالو دوی انکم یقینا تاسو انتم الظالمون تاسو ډیر ظالمان یو بلته وی چې ظالمان دا چې لکه تاسو د شي د لکه نه رانیول دي چې هغه مضبوطه خبره نشته پاره کې ثم نو کې سوال روسم بیا کته کړ شول دوی په خپل سرونو باندې مجبورن سرونه کته کړل د شی ولا قبل چا چې ولخ کته کړی لقد علمت تخبر خامخ تخبر ابراهيم عليه السلام ما هؤلاء ينطقون چې نشي دا خلق خبره کولې دا بوتان قال ابراهيم عليه السلام ورته وی فتعبدون فتاس بندگی کوي من دون الله بغیر د الله پاک نه ما داغه چلا ينفعكم چې فائدہ نشي در کولې تاسو ته شیان د هیڅ شي کتا سوی بندگی کوي کتا سوی بندگی کوي ولا يضركم او ضرر نشي در کوله تاسو ته کتا سوی بندگی پرې دی اوفل لكم تبل لكم هلاك شي
او فل لكم هلاکت دی وستاسو د پارا ولې ما دا غچا د پارا تعبدون من دون الله چې تاسو بندگی کوي بغیر د الله نه افلا تعقلون فز د عقل کار نه اخلي قالوا دوی حرقوا وسوزويته وانصروا الهتكم وامدادوا کې د خپل معبودانو امدادو کې معبود خودی د پاره چې هغه د عابد امدادو کی وانصروا الهتکم انتقموا خپل انتقام واخلئ الهتکم د خپل خدایانو انتقام واخلئ ګوره ان کنتم فاعلین کجری تاسو کوونکې قلنا ويم یا نارو اے ورشپګ میاشتې د ابراهیم علی السلام د سوزیدو د پاره لرګي راځم کړل او دمره عبادت به غنو وي زموږ د خدایانو بیزتی کړی دا چې یوازې نه به بیمار او هغه به نظر کوو هغه به ک الله مال صحت وک ماته صحت میلو شنو الله خو نه منو وک ماته صحت میلو شنو زبر د ابراهیم علی السلام د سوزولو د پاره لرګي راوړم او ایمان خو به بوتانو باندې د خلکو شپږ میاشتې لرګي راځم کړل خشاک خا قلنا منگوه یا ناروی ورکونی شاب بردن یخ خودیر یخنا وسلامن درمیانا او سلامتی اولا علی ابراهیم پا ابراهیم علیہ السلام باندے وارادو او دو اراده وکړه به پد باندې کیدن د مکر د چل د تدبیر د سوزولو فجعلناهم نو ګرځول موږ دوی لرا الاخسرین تاوانیان الاسفلین لاند کته ذلیلا ونجیناه موږ نجات ورکو دتا ولوط و لوط علیہ السلام ته الارض التي غزم کیتا بارکنا فیا چې موږ برکت خود دې پاغې کې للعالمین لپاره د مخلوقاتو ووهبنا له اسحاق او ما ورکو ابراهیم علیہ السلام ته اسحاق علیہ السلام ويعقوب ويعقوب علیہ السلام نافلة زیاتی ولد الولد د بچی نافلة د انعام په تور نافلة زیاتی وکلنا من جعلنا غرزول دي صالحین نیکان وکلنا هر یو جعلنا من غرزول دي صالحین نیکان ټول من غرزول دي اعلی نیکان یعنی پیغمبران وجعلناهم من غرزول دي دوی ائمه مشران د دین ائمه د امام جمع ده يهدون دوی روان دي بیا امرنا زمون په حکم باندې یا يهدون الناس بیا امرنا د هدایت کې خلق ته زمون په حکم باندې واوحینا من وحی وکړه الیهم دوی ته فعل الخيرات د کولو د نیکانو ويقام الصلاه د قائم ولو د منځونو وایتاء الزکات او د ور کولو د زکات وکانو دوی دی لنا لپاره زمونږ عابدین عبادت کوونکی یعنی تابعدار ولوط نو یاد کلو تل اسلام اتیناهم ور کړو د حکمن حکم فهم وعلم او علم پیغمبري ونجيناهم نجات ورکو دتا من القريه التي داغکلی والونا كانت و تعمل الخبائث جکار به کو کارونه به کول الخبائث پلیت انهم یقینا دوی كانوا قوم سوء فاسقين قوم خراب فاسقين نافرمان وادخلناهم من داخل کو دے فی رحمتنا بخبل مهربانی کې بخبل رحمت کې انه من الصالحین یقینا داود اعلی صالحان ناجی پیغمبران دي ونوح نو یاد کنوح علیہ السلام اذنا دا من قبل کله جواز کو مخ کې فاستجبنا فسمون دعا قبول کړه له دد وی ربي انی مغلوب فانتصر وی الله ز کمزور یم زما امداد وکړه مونږ امداد کو دد نوح علیہ السلام ته نوح وی ناحا ینوح نوحن جړاته وی دبد الله په دربار کې ډېر جړل ځکه ورته نوح وی فنجینا فسمون نجات ورکو د توالو د کور والو ته من الکرب العظیم د لوی غبرهټ نه د لوی غم نه د لوی مصیبت نه ونصرناه من امداد کو د من القوم الذين داغ خلقنا كذبوا چې نسبت د دروغوي کړه بیا آیاتنا زمونږ آیاتونو ته انهم یقینا دوی کانوا قوم سوء فاسقين
قوم سوین قوم ناکارا فاغرقناهم اجمعین نمونږ ډوب کړل دوی ټول و داوود و سلیمان او یاد ک داوود علیہ السلام او یاد ک سلیمان علیہ السلام اذ يحكمان في الحرث کله چې د دواړو فیصله کوله فی الحرث د فصل په باره کې اذ نفشت کله چې څرېدلې وي فيه پای کې غنم القوم بزید قوم ګړې بزید قوم ګړې بزید څخل قوم كنا لحكمهم شاهدين نو مونږ وو د دوی د فیصلې لپاره حاضر واقع دا وا یو سړیو داغه شپنکیو هغه شپنکی ګړې بزې چې وی هغه د یو کس باغ نه لاندې وته د دې سر نه داغه سره پوری پکې څه شی پرې نه هغه چت والا باغونه بو مطلب خلک لرګینال کې او باغې باندې چت جوړ کې د فصل دراچوته دوه د پاره خيو حتی رسیدلې فصل واغې ولا خالی کو فیصله داوود علیہ السلام دراله داوود علیہ السلام اګړي بيزه ټوله باغ والا ور کړو شپنکی ته ویته ځه شپنکی خپل غسپی په ځان پسې کړو ولاړ دوباره فیصله راغله سليمان عليه السلام الله پاک فرمایي ففهمنا سليمان ما د دې فیصله فهم ورکو سليمان عليه السلام ته پس سمجھ ورکو مونږه دې فیصله سليمان عليه السلام شپنکی غریب غرق شو هغه بيزو فصل څه خړلې ټوله ګړي بيزه ته لاړې او خداغه د عمر سرمایه و سليمان عليه السلام داسې وکړه چې هغه ګړي بيزه هغه ورکړلې باغ والا ته ویته دا ساته او د دې پې خورا د دې نه फायदा اخلي او شپنکی ته وی چې ته بر دې باغ تربيت کې چې دا باغ دونه غټ شي چې څونه ستا بيزو خړلې دي نو دیب ته خپل بيزي بوزي او دیب خپل باغ واخلي نو په دغه باندې عمل وشو الله تعالی فرمایي ففهمنا فسمنګ سمجھ ورکو د دې فیصله سليمان عليه السلام دا وکلنا اتینا حکم و علم هر یو ته مونږ ورکړو حکم او سمجھ حکم او سمجھ وسخرنا او مونږ تابعدار کړو ما داوود علیہ السلام سره الجبال غرنا یسبحنا پاکی به بیان ولا والطير او مرغان چې زبور به لوستو یا به ذکر کو د الله او دیو په جوش کې راغی نو مرغوب اور سرم ذکر کو غرونو اور سرم ذکر کو وکنا فاعلین الله تعالی فرمایي دا ناشنا خبره نه ده ذکوما دا تر تعجب خبر نه ده وکنا فاعلین مونږ یو کوون کې دی لره وعلمناه او مونږ علم ورکړو د تاسو نه د لبوسن مونږ په ورکړو د ته د جوړول د یو لباس لبوسن د یو لباس صغرا لکم تاسو د پاره له تحسنکم من باسکم چې بچ کې تاسو په جنگ کې یا تاسو د جنگ نه فهل انتم شاکرون فسعی تاسو شکر وستون کی ول سليمان الريح او سليمان عليه السلام د پاره می تابعدار کړو هوا فهل انتم شاکرون دا استفهام ترغیبی دی شکر ادا کړ رغبت دی ول سليمان الريح او مونږ د سليمان عليه السلام د پاره تابعدار کړو الريح هوا عاصفه تیزه تجري روانه بوا بامره دغه په حکم سره الى الارض التي غزم کتاب بارک نافیا چې موږ برکت خوده ده پاغيږي وکنا ومنګا بكل شيء یو منګا بكل شيء پار یو شی باندې عالمین خبر ومن الشياطين او د شیطانانو نه سرکش جنات منغه څوک دی یغوصون جغپی وهی له د سليمان عليه السلام د پاره و يعملون کوي عملا کارونه دون ذلك بغیر د دینا وكنا لهم حافظين او مونږ یو د دوی د پاره حافظون حفاظت کوونکی زموږ د سليمان عليه السلام په قید کې ور کړی دي هغه رب نشي واله
د سليمان عليه السلام نه بالکل په دې سمندر ته وردن نه کړل قیمتي کانی رو باسل په وایوب او یاد کا ایوب علیہ السلام اتنا د کله چې आवाज کو رب دعا غوښتا رب د خپل رب نه ان یقینا زم سنی ضرور رسیدل دې ماته تکلیف وانت او ته چې ارحم الراحمین ډیر زیات رحم کون کې درحم کون کې فاستجبنا له پس مونږه دعا قبول کړه د ډیر بیماری پیراغله بچی ټول وفات شول کور پیراو غرزیدو یو بیبي پاتې شو یو دی بیا دې بیمار شو صحت ته الله واغستو کتابونه لیکي چې واپس وته الله پاک هغه مر بچی هغه کور اسباب جیدات او صحت هر څه وته الله پاک بیا ورکړل او دې چې څومره به بیماری دوه څونه به غریب کېدو شکر به زیاته او عبادت به زیاته او د الله یاد به زیاته ول امتحان کې پاس شو په اعلی طریقې سره فاستجبنا له فسمنګ دعا قبول کړل د فکشفنا نو منګ لري کوم هغه بي چې بد باندې من ذرن تکلیف مرض بیماری واتینا منګ ورکو د تعالی او د اهل ومثلهم او د دوی پشان ومثلهم داغي مقدار لماهم داغي سرا رحمتا من عندنا دامه ربانی و زمنګ د طرفه و ذکر او نصیحت دل العابدین لپاره د عبادت کوونکو داغي نزيات وته ورکړو اهلو داغه اهل معتمر ژوند کړو کتابونه لیکي چې د لس زامنو فرمایي چې کم ته الله پاک غستینو هغه وته الله را ژوند کړل ومثلهم معهم داغي مقدار له داغي سره یعنی هغه مر وته نورم ورکړو او یا فرمایي چې نه هغه چې کوم وفات شي هغه وته نه دی را ژوند کړي بلکې د هغه په دوچن دی وته ورکړل نو گویا چې خپلم شو نورم شو صحیح وذکر للعابدین و اسماعیل واذکر اسماعیل او یاد کړه اسماعیل علیہ السلام و ادریس علیہ السلام و ذوالکفل او ذوالکفل نه مراد زکریا علیہ السلام دی وکفلها زکریا صحیح ده د مریم بیبي تربیت کړو نو زکه ورته ذوالکفل وای د تربیت خاون یا ته مراد یوشع علیہ السلام دی یا ته مراد الیاس علیہ السلام دی مختلف اقوال دي چې ذوالکفل نه مراد څوک دی لیکن راجح دا ده چې دا د الیسع علیہ السلام یسع علیہ السلام شاګردو او داغه قائم مقام او ذوالکفل ورته کوي چې د بنی اسرائیل د تنظیم تکفل به کو په خپل ذمہ باندې اغسته و داغي تکفل یا به د غربا او د مساکین تکفل کو داغي پرورش به کو نو په ذوالکفل باندې مشهور شو او فرمایي چې د یو نیک بنده او پیغمبر نو تفسیری حقانی کې حضرت مولانا عبدالحق حقانی کاندهلوی رحمت الله علیه دغه وضاحت کړی ذوالکفل کل من الصابرین طول د صبر کوونکو نه د الله په احکام باندې صابرین علی امر الله وادخلناهم ما داخل کړل دوی فی رحمتنا پخپل مهربانی کې پخپل جنت کې انهم یقینا دوی من الصالحین د نیکانو نو وظنون او یاد کا خاوند مہی یونس علیہ السلام صاحب الحوت وظنونی صاحب الحوت تفسیر عثماني لیکلی دی چې دا موصل علاقه ده د موصل په مضافاتو کې نینوا یو خار دی باغ نینوا کې الله پاک یونس علیہ السلام لګلو اذا بکل چلاړو مغاضبن په غصه کې مغاضبن په خفګان کې خفګان دا الله نه خفو نو کله الله نه خفشي نو دا د محبت اعلی درجه ده ګناه نه ده دا د محبت یو اعلی درجه ده د محبت نه لوی درجه ده او یا خپل ځان ته غوسه چې دا څنګه چلو شو ما قوم ته چې عذاب برازي عذاب واپس شو قوم توبه وستي وسچا توبه غي الله قبول کړي و نه دی واپس کلی ترانه په مخ لاړو چې په کشته کې سفر کوو نو په دور کې قانون دا چې کوم غلام به د خپل اقانه تختیدل او په کشته کې بناسنو کشته به ډوبېدا نو نا خدا
ناخدا کشتیبان ته وی کنه کشته چلون کیتا کشتیبان اعلان وکوي کم غلام د خپل اقانه تختیدلی هغه د سمندر ته خپل ټوپ کوي کنه ټوپ کوي ټوله کشته غر کیږي نو یونس علی السلام می چې زه بہت انګم هغه سوچو کو چې د خپل الله نه تختیدل نو خلکو چې د چهره ته قتل جدا خو غلام نه دی ونه چې ته غلام نه نو ویزه حسنه بو چې حسنه وشو هغه د یونس علی السلام روخته جو مجبورن بیا دې خپل ځانې دغه ته گزار کو مہر هغه مہی تیر کړلو سلوي خورځ د مہی په خېټه کې یونس علی السلام تیر کړل بیا چې د خپل خوځولې چې مړم ک ژوندې کتابونه لیکي چې کله خپل حرکت ورکو نو د ویزه ژوندې مې لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دغه کلمات وی الله پاک فرمایي لولا ان كان من المسبحين للبث في بطنه الى يوم يبعثون کدا تسبیح نه ویل د قیامت ورځې پورې به د مې په خېټه کې مې غاړه تلنو به د بلا رای او هو مذموم یو غاړه ته چې کم ده مې ده وګورځو او د کدو ونه په الله را سرغونه کړه او د پاغه باندې راځي سم نازک کو نو پاغه باندې پروتو بیا الله پاک دوباره د 1 लाख یا څه لپاسه 1 लाख کسانو ته ولېګو دا واحد پیغمبر دی چې د دوه خصوصیات دي یو دا چې دغه قوم نه عذاب واپس شوه دي او دویم دا چې د الله پاک دوه پیری لګلې دي دوه پیری پیغمبر لګلې دي ګوره جی وظنون یاد کا خاوند مہی اذ ذهبا کله چې د لاړو مغاضبا په غوسه کې فظننا ګمانو کو خیال کو الله نقدر علیه معنا یاد ده جی معنا یاد ده فظننا یونس علیہ السلام خیال کو الله نقدر علیه سختی وونه کو پد مونږ به تنګیرانه ورو پد باندې صحیح دي الله نقدر علیه چې مونږ به تنګیرانه ورو پد مونږ به سختی رانه ورو پد فنادا فسواجو کو فی الظلمات پتیارو کې یو تیار د مہی د خېټه بل تیار د سمندر مختلف تیارې وي په ظلمات پتیارو ان دا आवाज کو لا اله الا انت سبحانك نشتر لایق د عبادت مگر ته پاکی د تعالی را انی کنت من الظالمین یقینا زم د ظلم کون کنا فاستجبنا له فسمون دعا قبول کړه د ونجیناه من الغم ومن اخلاص کو د غمنا د تیارونه وكذلك ودارنګن ننجي المؤمنين من نجات ورکو مؤمنانو ته من نجات ورکو مؤمنانو ته وزكريا او یاد کا زکریا علیہ السلام اذ نادا کرے چې आवाज کو رب او خپل رب ته رب زما رب لا تذرني ما پرېږدا فردن आवाज وان ته خير الوارثین ته غره د وارثانو فاستجبنا له فسمك دعا قبول کړه د ووهبنا له يحيى من ورکو د يحيى عليه السلام واصلحنا له زوجه من ګټ کړه د لپاره بیبي د انهم یقینا دوی د ټول پیغمبران کانو یسارعون جتادی کولا فی الخيرات د نیکه په کارونو کې ويدعون نامنګ را بل لور غبن په امید سره ورابن په ير سره زمونږ نه یری دلم او زمونږ نه امیدم لره د جنت امید لره او د دوزخ نه یره کوله وکانو اود ولنا لپاره زمونږه خاشعين تابعدار خاشعين متواضعين عاجزي کوونکی مطيعين تابعدار والتي او غزنانا احسنت چاغه حفاظت کړو فرجا د خپل جسم فنفخنا نمونږ پوکه وکړو فيها پاغه کې مر روحنا د خپل روحنا وجعلنا مونږ مریم بیبي مونږ وګرځول هغه وابنها او بچي دا غیایت النخا للعالمین لپاره د مخلوقات ان ذی یقینا ذا امتکم استاس دین ده امه واحده دین یو وانا ربکم او استاس رب یما فعبدون زما بندگی وکي اطيعوني زما تابعداري وکي وتقطعوا امرهم او دی جدا جدا کړل کارونه خپل بینهم په خپل منځ کې يهود او نصارا او مجوس کلن الینا راجعون ټول به مونږ ته پیش کیږي
فمن فسقت کوئی عمل چوکی من الصالحات نه کوي او هو پر حال کې چې د مؤمنون مسلمان وي مصدق فی ایمانه فلا کفران لسعین نبوی ناشکری د محنت نبوی ناشکری د محنت و انا له کاتبون و یقینا منگا یول پارد د لکن کی حفاظت کون کی د اعمالو یا ثواب ور کون کی وحرام علی قریه اهلکناها انهم لا يرجعون وحرام او حرام ده علی قریه په یو کلی باندې څه خبره په حرام ده انهم لا يرجعون دوی نه واپس کیږي د خپل کفر نه دا واپس کېدل حرام دي اهلکناها هغه کله چې مونږه هلاکو نو دا مونږه اس نه هلاکو د دوی د کفر نه د دوی واپس کېدل دا حرام دي حرام یاد شي وای ګور آیت معنا مشکله ده وحرام او حرام دي توفیق وحرام او حرام دي توفیق علی قريه په یو کلی باندې اهلکنا چې موږ هلاکو وغه انهم لا يرجعون دوی نه واپس کیږي من کفرهم د خپل کفر نه په دوی باندې توفیق د ایمان ته دراتلو توفیق په دوی حرام دی یا بداسي وایو ها وحرام علی قريه او حرام ده په یو کلی باندې حرام ده توفیق په یو کلی والا باندې اهلکنا چې موږ هلاکو دی لرا انهم لا يرجعون یقینا دوی نه واپس کیږي د خپل کفر نه حتا تر دې اذا فتحت کله چې کول او کله شي کله چې را پرانستل شي یاجوج و ماجوج یاجوج و ماجوج وهم دوی من كل حدب دار دنگ زینا ينسلون را بهیږي با یخرجون روزی به د زیاتوالی په وجه الله پاک فرمایي ينسلون من كل مكان مرتفع د هر چت زینا حدب وقترب الوعد الحق ونزدې د حق وعده دنا قیام الساعت عند خروجهم من السد نزدې د قیام د قیامت په وخت دراوتو د دوی کې د دیوالنا داغه غرنا وقترب الوعد الحق نزدې د حق وعده فاذا فسبغ وقت کې فاذا یا فس اچانک دا شاخصه ذلیل بوي ابصار الذين استرجداغ کسانو کفرو چې کافران دي یا شاخصه کلاغي براوتی د هیبت دلاس ابصار الذين استرجداغ کسانو کفرو چې کافران دي یا ویلنا اے افسوس دې مونږ لرا قد كنا يقينا ومونږه فی غفلت من هذا پنا خبرتیا کې د دې ورځنا بل كنا بلکی یومنگا ظالمین ظالمان کافرین انکم یقینا تاسو وما او اغا تعبدون جتاسو بندگی کوئے من دون اللہ بغیر د اللہ تعالی نا حسب جہنم خشاک د دوزخ دے حسب حطب لرگی بلغت الحبش د حبشو په جبه کې حسب وای حسب حطب خشب خشاک خا حسب جهنم خشاک د ایندن فیول خشاک د دوزخ دی انتم تاسو لها دیتا واردون داخل دن کی بیائی داخلو لو کانا کچری ویہا اولائی دا خلقو آلیاتن معبودان کچری دا تاسو عبادت کوئے دا پر اختیار معبودان وے ما وردوها ما دخلوا النار دوی بنو داخل شوی اورتا وکلن او ټول فیها پدې کې خالدون همیشه بوي لهم لپارد دوی فیها پدې کې زفیر لپارد دوی فیها پدې کې زفیر
د خر आवाज بوي او هم دوی فيها پدې کې لا يسمعون هیڅ بناوري شور وي لا يسمعون دوی بناوري صوت الرحمت والشفاعت د رحمت او د سفارش आवाज بناوري ان الذين يقيننا كسان سبقت چې واجب شوی د لهم لپاره د دوی مننا زمونږ طرفه الحسنا خيسته خبره یا ان الذين يقيننا كسان سبقت چې واجب شوی د لهم لپاره د دوی مننا زمونږ طرفه الحسنا جنت اولئک دا خلقانها دورنا مبعدون لری کړی شوی بوي لا يسمعون دوی بناوري حسيسا आवाज د دوزخ صوتا وهم دوی فيما پاغي کی اشتهات چې غواړي انفسهم نفسونه د دوی پاغي کی بچوي خالدون همیشه بوي لا يحزنهم نبغم جن کی دوی لرا الفزع الاكبر لوی غبرات لو يرى وتتلقاهم الملائكه ويوزقي بددوي سر فرشتي على باب الجنه بالبشرى د جنت په دروازه باندې په زیری سره هذا دا يومكم استاسرز الذي كنتم توعدون جتاسو سره وعده کړل کېده یوم پاغرز نطوی السماء چې موږ براون غړو اسمان کطوی سجل للکتب پشان دران غختلو د کاتب باندې کتابونو لرا یو کتاب په بل د پاس کې دی او بل په بل د پاس او بل په بل او بیا پلاس کیونی شوزي نو کدا کتابونه خواره کې نو دا ټول حال پړ کیږي خو کدا راځم کې نو په یو لاس کې چوتيږي الله پاک فرمایي چې د اسمان بزدا سي ورون غاړم او په خپل لاس کې وجود کما والسماوات مطويات بيمينه دا الله خلاص نشتا قدرت ته مراد دی دا الله خو جسم نشتا طاقت ته مراد دی اختیار ته مراد دی په شان دران غاړلو د کاتب باندې کتابونو لره څنګه چې کاتب کتابونه راوځي کې او پلاس کې والی الله پاک فرمایي د اسمان بدرسي راټول کوم او چت دی کوم د ماته زګرار نه ده تنبو خلق خور کی کنا لستنه به کسم لاستی شي او چې راټولي کې په شاپر کې واچي جوزي الله پاک فرمایي چې دا زما خور کړه تنبو دې زبې راټول کوم دا ماته زولوي شي نه دی دغه څه به د ازمه کړه دا بورانه کوم دا به هموار میدان شي ګوره جی خا کما بدانا لکه څنګه چې موږ پیدا کړی وو ول خلق پاول زل پاول پیدایش نو ایدو دوباره به کو دل راواتن دا وعده علینا په موږ باندې ان یقینا موږ کنا فاعلین یوم موږ کون کی ولقد كتبنا او یقینا موږ لیکلی دی په زبور کې من بعد الذکر پس د نصیحتنا څه موږ لیکلی دی ان الارض یقینا زمکه د جنت يرثها ملاوی کی بتا عبادی الصالحون يرثها وارثان دي د دې عبادی زما بندگان الصالحون نیکان ان فی هذا یقینا پدې کار کې یقینا پدې قران کې لبلاغن خامخار سون ذال قوم عابدین دا خلقو د پاره چې عبادت کوونکي وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین او موږ نه لګلې ته مگر به رحمت لپاره د مخلوقات قلت وای نبی علیہ الصلوۃ والسلام انما خبرنا ده بلکې دا یوحى الیہ وحی کې دې شی ما ته د خبره انما یقینا الہکم استاس معبود الہ واحد معبود برحق یوده بلا ولد ولا شریک بغیر د بچینا او بغیر د پارټنر نه بغیر د شریک او حصدار نه فهل انتم مسلمون فسآیا تاسو اسلام ورون کی استفهام تقریری ده
استفهام ترغیبی دی یعنی مسلمانان جوړ شي فإن تولوا فسكجر دوی مخ ګرځي د ایمان نه د اخلاص نه د توحید خداوندینا فقل فاستووا يا نبی علیہ السلام اذنتکم ز خبردارې در کوم تاسو ته اعلمتکم ز خبروم تاسو علی سوا برابر باندې علی بیان علانیت بغیر سر په بیان باندې ښکارا پخکارا بغیر د پټولو نه وای نادری او ما ته پته نشته ما ادري زنه ما خبر اقریبن چې نږدې ده ام بعید یا لري ده ما هغه عذاب توعدون چې تاسو سره تاسو ته دمکی اور ولې کیږي یا قیامت یا عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کړل کېږي انه یقینا الله تعالی یعلم الجهر من القول علم ده په زور خبره باندې ويعلم ما تكتمون وعلم ده پاغه چې تاسو پټوي وای نادری او ما ته پته نشته ما ادري زنه ما خبر لعله فتنه کیږي چې دا رست کول د عذاب فتنه وستاسو لپاره لعله کیږي چې دا تاخير کیږي چې دا تاخير فتنه بلیه امتحان وی ازمائش وی اختبار وی لکم لپارستاسو ومتاونو فیدوی الہین تر دے وقت پورے الہین تر دے وی نیٹے مقرر پورے قال اوے پیغمبر علیہ السلام رب ازما ربا احکم بالحق فیصلہ وکد حق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون او رب زمونږ الله تعالی دې المستعان مدد غوښتل کیږي دا غنا علامه پاغ کار پاغ خبرو تصفون چې تاسو بیانوي تصفون تقولون من الكذب چې وای تاسو دروغ